دای چې استماع کوي خاموشي اختیار کوي او د زړه په غوږ باندې دا واوري الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أو كما قال. معزز علماء کرام او د دې علاقې غیرتمندو مسلمانانو، نن ستاسو په دې مدرسه روضة القرآن په دې کې سالانه شان قرآن او صاحب قرآن کانفرنس تاسو ډیر د وختنا دلته را جمع شوي یې. محترمو، دا را جمع کېدل د مدرسې ته دا هو یو د هغه بچو د حوصله افزایۍ دپاره چې کومو مسلمانانو خوش قسمته خلکو اغي خپل بچی د الله تبارک وتعالى د دین د پاره فارغ کړی دي، او دارنګي دلتا د مدرسې چې کوم اساتذه کرام مهنت کوي، دارنګي ورسره دلتا مدرسة البنات ورسرا الروزا ایجوکیشن سسٹم داستاسو دی علاقی والاو دا پارا لوی اعزاز دی. زمونگا استاسو دا یورز کمونگا استاسو دی جامعی ترالو دا دی اساتذو دا دی طلبائی کرامو مجلس کی کیناستو دا دی خبر مووری دی د دې ریزلټ مو اورېده، د تفسیر ختمونو کې شریک شو، د ناظرې په ختمونو کې شریک شو. اے محترم مسلمانانو، زمونږ او ستاسو د راتګ سره
دا د علماء کرام پملا ډبول دي د دې حوصله افزایی کول دي الله رب العزت دې ستاسو دا راجمع کېده په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي الله رب العزت دې د خپل رضا د پاره سبب وګرځي او سونه مسلمانان چې د دې مدرسې په ترقې مونږ څو کاله مخکې راغلي دلته یو ډاګه وه نن پکې الحمدلله کافی آبادی شوې ده چې څوک د دې مدرسې په ترقې دلته 50 پورې ختمونه دي چې کم مسلمانان په دې خوشاله هغه ټول وایي الحمدلله د ماشومان الحمدلله وی خدا رستو مرګري ال ډیر ستړي کړي کنه چې څوک ستړي ال ګلاس اوچت کې ریشا بوای جزاک الله خیر دی وینه زمون خلک نستړي کیږي محترم زه خبري وګدوم نه یو دو مختصر خبري بکوما محترم مسلمانانو علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه یو ډیره خسته خبره لیکلې ده او دغه د تقریر تمهیدم دی او د مقصودم دی او د تتمم نه بس استادو توجه بغواړم که تاسو توجه نی محترمو نو زب اسه لکه دروان ریډو بیا غږیږم نه به ماته سپید یو نو تاسو نو کم مسلمانان با ماته توجه کوي جزاکم الله خیرا کثیرا پا ختم کی مونگا دا مفتی نور الحق سے زید مجدوہونا دیر خیخی نکتی ووری دی علمی خبری مووری دی دارنگی جزا مونکم مہمان ناتخوان راغلی و دیر بہترین انداز کے ناتخوانیو کا تلاوتو نوشو محترمو زمونگا استاسو دا ایمان دی زمونگا استاسو دا یقین دی او مونږ او تاسو دا خبره منو او دا حقیقت دی چې مونږ او تاسو به د دنیا نه ځو که نه به ځو څوک به د دنیا نه ځو یو ملګري پکې لاس اوچت نه کړو که ته غواړې او که نه غواړې خو ځې به د دنیا نه د دنیا نه به ځو محترمو جانا پړېږه دا دنیا به زما او ستا نه پاتې کېږي دا دنیا به زما استانه پاتې کیږي محترمو که هر څونه ډیر عمر شي خدا به تیریږي نو دنیا به زمونږ استاسو نه پاتې کیږي د دنیا نه بزو که څوک د چاړه غواړي او که نه غواړي که د چا یوه سترګه جاړي او که خاندي خو مړه کیږو به څه به کیږو مړه کیږو به محترمو الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو خاتمه په ایمان سره وکړي هغه کس کامیاب دی د دنیا نه لاړو په حالت د ایمان سره لاړو نبی علیہ السلام فرمائی من کانا آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ سوک چې د دنیا نه تلو او په دغه وخت کې د په جبا اخیری خبره د لا الہ الا اللہ نو دخل الجنہ دی بجنت تزی محترمو دا لا الہ الا اللہ بزما استا پجب باندې څنګه راضی کستا سو خیالی کله محترمو چې یو دکاندار سے هغه اودشي هغه په خوب کې گاک ویني چې گاک را تراغي یا می گاک بل دکاندار تلاړو ځکه هغه کری ریبي دی غریب که موز تراشي په مانځه کې م کری ریبي چې چرته دی وخت کې گاک بل چاته نه تلی دا بس کیږي اے محترمو مسلمانانو یو ډاکټر سے په دې عنوان کتاب لیکلې دی هغه وی زمونږ په مخامخ ډیر نارینه او زنانه چې وفات کېده نو داغي اخیری خبره په خوله کې سوا و یو زنانه مړه کیږي که نه
نو ګوره هغه په وخت د زنکدن کې نګور ته کنځلي کوي سپیر چټي دا سپیره چې زمون کور ته راغلی غون کور یې راله سپیره کا هغې نګور سره هر وخت جګړې ورته وي سپیرې او خلکو ته هم لګیا دا سپیره را کره را واده شوی داسې بعضې خواښیانې او که ني که داسې ته نه خبر اے محترمونو دغه خواښې چې شپه ورځ د دې په ذهن کې د نګوره هغه بدې بیانول نفرت انگیز لهجه استعمالول نو په وخت د مرګ کې ګوره د هغې په خولې کې کلمه نشته د هغې په ژبه د الله کلام نشته آیت نشته ښه خبره نشته بلکې هغه پوچه خوله هغه کنځله اے میندو خویندو دا یاد وساتئ دا خپلې رویې به بدلول پکاري زمونږ اکثر په پښتنو کې بیا د نګور او د خواښې انډیا به مقابله پاکستان خبره صحیح ده که نه دلته زنان هم راغونډې شوي که نه اے محترمو مسلمانانو د دیني اجتماعاتو ته چې مونږ رالو بیانات مو اورېده رویه چینج کرنا پڑے گا دا خپلې رویې به بدلول پکاري د نګور ته به دا برین واشنګ پکاري چې دا ستا خواښې چې ده نو دا ستا مور ده دې خواښې ته به دا ذهن سازي پکاري چې دا نګور ستا څه ده هغه نګورې وایي زه دې له نیم تیار دې له نیم تیار هغه خواښې وایي دا مې نګور ده بس ده به دې ته لور ویمه نه محترمو نو زندگی به مو په اور کې تیریږي نو اے محترمو مسلمانانو ګوره یو زنانه ده د لور نه غلطۍ وشوې که نه هغې دپاره بلا تاویلات وی لا ماشومه ده لا نه پوهېږي وی دا خو لا وړه ده نو دا غلطي ترې نه وشوه دونه لویه خبره خو نه ده او نګورې لږه غونته په کڼاوه کې کږه شوه نو بیا راشه که تودېږي بل ځای نه وایي داسې غم خادی کې ګڼه ګوڼه کې وایي نو اجینې مو راواده کړي په سم نه پوهېږي هلته نګور خبر شي ښه هغه ورګه بچوان ته زه به دې خوښه شم هغه هم کسی سے کم نہیں بیا غم شروع کې محترمو نو بیا جنگ جګړې نو بیا تینا دا جنې لګي دا نګوره هغه خوږ زوی تینا بیا جدا کوي ښه بیا ډېرې پریشانۍ نورم جوړې شي نو اے محترم مسلمانانو چې دغه رویه ده کرل ریبل اوده کېدل په دې کې چې نګور وایي دا خواښې ذلیله کم چې خواښې وایي دا نګور ذلیله کم نو په وخت د زنکدن کې به په خوله کلمه راځي که نه هغه څیز به نو هغه ډاکټر صاحب وایي چې یو زنانه مړه کېده نو ګوره نګور سره یې جګړه ده د زنکدن په حال کې هغه خبرې کوي یو کس مړ کېده نو هغه لګیا دی په وخت د زنکدن کې وی دا په لس نه دا پشل دا په لس نه دا پشل سی ورکا په خولې کلمه رانله الله اکبر کبیره اے محترم مسلمانانو مونږ او تاسو به ټول د دنیا نزو د دغې زنکدن دپاره تیاری پکار دی کله چې بیا د دنیا دا پیرډ ختم شو محترم مسلمانانو نو نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله چې کله انسان وفات شو بیا د عمل سلسله ختمه دا اوس وخت دی اے نوجوانانو رونو اے نوجوانانو کشرانو بچو د انسان په مرګ باندې د عمل نامه ختمه د چې د دنیا زندگی ختمه شوه دین بیا قرآن یادولی شي بیا نه روجه نیولی شي بیا نه علم کولی شي دا د ګورې وخت دی وی کچھ کر لو نوجوانو کہ کشتی بنور سے نکلے ایسا نہ ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے بیا تاسو خوش قسمت ہے اے محترمو دیکھوا ستاسو پر مدرسہ و جامعہ روزت القرآن کی کہ یو طرف تا د سکول تعلیم هم دے نو بل طرف تا د قرآن تعلیم هم دے او په دې ډېر خوشاله شمه چې کوم ځایونو کې د سکول کالج د یونیورسيټي او د دینی جامعاتو په میانس کې هغه ډیسټنس او هغه سپیس هغه خلک ختم کی
ډیرو علاقو کې د سکول کالج والا د جماعت د مدرسې والا سره کچی او د ډیرو مدرسو والا د سکول او د یونیورسيټي والا سره کچی خیال مو کړی کنه دا زمونږه د دینی مدارسو دا یونیورسيټي زمونږه نه سر یونیورسيټي زمونږه دا نو کالجم زمونږه نو سکولم زمونږه دا بچیم زمونږه دا استادانم زمونږه خو کله کله مونږ یو ګیله کوو د سکول کالج د یونیورسيټیز نه چې اے د سکول پرنسپل صاحبہ اے پروفیسر صاحبہ ما یو مسلمان بچی در لېږلی و یونیورسيټي کې څو میاشتې تېرې کې چې هغه راغی نو د جومات مولا پسې خبرې کوي چې هغه راغی نو پټکي پسې خبرې کوي چې هغه راغی نو تبلیغیانو پسې بکواس کوي چې هغه راغی نو د معجزو خلاف خبرې کوي آخرت پسې خنداګانې جنت پسې خنداګانې جهنم پسې خنداګانې د ملائکو د وجود نه انکار الته نه چې راغی ما در لېږلي مسلمانو په یونیورسيټي کې راته هغه ملحد شو نو دا ګیله مې دا رویې بم بدلول پکاري اے محترمو مسلمانانو نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم کله چې انسان وفات شو انقطع عمله د عمل سلسله ختمه دی بیا نه تهجد کولی شي کنه بیا کولی شي چې مړ شي محترمو بیا قرآن تلاوت کولی شي بیا قرآن زده کولی شي بیا د خپل بچی جماعت مدرسې ته لیږلی شي دی بیا سي روزي چلی سلور میاشتو تتلی شي دا دی وقت دی چې سکې نو ګوري اوسو کا علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه ډېره قیمتي خبره ذکر کړي ویم نه تا کنه چاته خو بوای نه کنه وای نه وایو چې نه وای بیا خو راته نه وایم وایو بخا خلکو ته تبلیغ کو دعوت به ورته کو پوښوي کنه دین به خلکو ته بیانو اے محترمو دونه خسته خبره کړي محترم استاو پیړه خوشاله شيخه وای چې څوک دا غواړي کنه چې د عمل نامه د په مرګ باندې بند نشي دا څوک غواړي څو غواړي محترم چې په خبره پوهیږي کنه چې عمل نامه بند نشي چې مونږ او تاسو قبرونو کیو مونږ او تاسو غاډو کی اغه زری زری شوی محترمو خوري شویو زری شویو او عمل نامه کې را پسې نیکي لیکلي کیږي محترمو نو علامہ ابن جوزی وایو چې څوک دا غواړي چې د عمل نامه د په مرګ باندې بند نشي نو فلینشر العلم د علم په نشر او اشاعت کې ولګي پس کې دی ولګي دا مولانا عبدالودود صاحب دی وسره دا نور رفقا ملګری دی ورسره قرا دی وسره استادان دی دلته باجیګانی دی خلق تیاری اے محترم مسلمانانو دا علماء کرام دی لازم مبارکباد ورکوما ټیک د معاشره کې بیا نن دور کې بیا د فتنو په دې دور کې ډیره مشکل ده او اے علماء کرامو اے د معلماتو د جامعاتو ستاسو عظمت ته سلام کوما ډیر خلک نو عالم تسپک ګوري الله اکبر کبیره د عالم مقام ورته نه دی معلومه عالم غریب بروانی سکار به دی به استادو چې ویخته د برابرۍ هغه ته استادو چې ټرک چلی نو هغه ته استادو چې جامع دل جوړی نو هغه ته استادو او د جمعه استاد ته مو استادو الکه आवाज ورکا شیخ صاحب مولانا صاحب الکه استاد هر چاته استاد وایو کنه استاد ودرېګا غریب مونږ ته ودیږي غسره ته نه کوي ښا خپل ضروری کار دی بل چاته نټه مغزته ال تروان ماو ته आवाज ورکو استادو پلوري الکه چې چاته وای او استادان خو ډیر شي دي وختره لسمای هغه بم دی خو ګوري چې ما یادای ټرک والا به مدریږي چې ما یادای ټیلر بم وای چې ما یادای که څوک یادای دا استادی سایکل موټر سایکل ودري چې خیر خوده وير جما خو پاسمان کته او خد خته پزما کرا کې ښا الکه شکر چې تعالی دونه مسله وا
چې تا دا دونه موده زه په اسمان کې کتمه ته د لپس مکه درکم که نه یاره جي یو خوب مې هغه د غرمې لیدلی دی دا دونه هلکه یو د خوب لیدلی بل د غرمې لیدلی او بل 3 ګنټې ملاس وي او د سملاستو سره د په خوب شروع کا 3 ګنټې خوب دی لیدلی دا به اوس استاذ په لار کې ولاړې خوب مې ولیدو په هوا والوتم او راکوشم او داسې چلو هغه چلو د دې تعبیر راته وګوره او وایي ښه جي وګورم درته دی ودرېږي مونږ ته غوسه راته نه کوي ښه اے محترمو مسلمانانو چرته مونږه زمونږ د نصرت مفتی صاحب حفظه الله هغه ورځ یو بیان کې وی و یو ځای ته تللی وم و یو مشر سړی راووته وی هغه راته وی چې مفتی صاحب زما 10 بچي دي او 10 واړه قاریان هم دي او 10 واړه عالمان دي ډېر خوش قسمته نو 10 بچي یې څه دي عالمان هم دي او 10 واړه قاریان هم دي وی ما ځان تپوس ته جوړاو چې داسې ته څه عمل کې تهجد کې که چېرته خیرات کې صدقات کې چې داسې څه عمل کې نو هغه راته یو خبره وکړه توجه مو شته که نه محترمو خبره راغونډومه اے محترمو مسلمانانو هغه کاکاجي راته وایي چې مونږ د کور 25 کسان یو چې جمع را داخل شو نو مونږ چې 25 کسانو په یو تن د جمع د واسکټ د کوټ د جورابو خرچا چې 5,000 روپۍ مونږ واچوه د 25 کسانو نو مونږ د 25 کسانو خرچه نه حسابو مونږ د 26 کسانو خرچه حسابو نو چې مونږ میاش بعد څه کور ته فروټ راوړو چې لږه په کور کې 25 تنه دي دي ته به څونه فروټ پکاري نو مونږ د 26 تنو فروټ راوړو که سبزی راوړو د 26 تنو راوړو نو که اوړي د پاره مونږ په 1000 لباس الو د 25 تنو نه هر میاش کې چې مونږ حساب لګو د 25 تنو نه مونږ 25 کسان یو مونږ سره امام 26 وادان سره هغه حسابو وی ما چې بس ټیک شو کنه جی تا چې د خپل کور افراد سره یو خپل امام سے بم ورواچو تبیا وکیدا په بچو کې پلونو کې عالمان په نوسو کې په کړوسو کې او دا بتا پس بیا حساب جاری محترمو دا علماء کرام دی کې سونه وعظونه سونه درسونه سونه بیانونه سونه عوام تاکیدی هيا سونه اصلاح عمل کيا اے محترمو دا علماء کملشی د دې عمل نامه په مرګ باندې نه بنديږي سبحان الله اے محترمو د دې علماء عمل نامه نه بنديږي سخت دې برداشت کې تکلیفونه دې برداشت کا کله کله په مقتدیانو کې یو بابا کې هر پیلت را پیدا شي خیال مو کنه قسم دم تن به امام سره بجا خواجه کله به امام د وخت راغی کله وی نه وخت راغی کله وی سورۃ وګدوي او کله وی سورۃ لنډوي دا امام غریب سم په توبو بګار کړي ښا دی اختار دی امامتین میوبا سے کنا زب بیا امامتی نکوم خو دا دغه بوډا خاتمه غلطه وشي محترمو د امام په اور کې ولاړی د چې امام تا اکرام نکو د جیب چې د امام جیب تا 10 روپے لا نړلې خو امام غریب سپیمو ته راوسته دی ښا هغه جمعات کې امام سیبو الته کې یو مشرتنو که د امام صاحب نه بچته یو 2-3 آیت وګد شو نو ګورار به کولو دا مون به خلک دونه وګد کوي شاته به کمزوري خلک ولاړیو نو کلن به وکړو نن خو دې تراوی جوړی کړی غریب سخت پریشانو چې خدای دا سو کما یو ورځ مستمخ کې شو د ماخام یا د ماسختن منځو ولدوالین امینه پورې خلل خو سوچ کې پرې وته چې شاته خو هر پیلت بابا ولاړ دی کنه نو په دې مانځي کې ایماندارو په وسمای ذات البروج مسمه راضی کنه بل صورت پکې ویم دونه دا غریب هغه ګډوډ کړي ذهنن کنه دا بعض عوامو د لاسه محترمو زما او خو د عالم د امام سره دا رویه ده خو اے عالم رورا اے عالم خوري ستا عملنامه چې تاسو وګ په دنیا کې غواړي دانا چې دا علم استعمال لغلطو کو ذمہ داری دی ادا نه کا د خلکو د عقیدې اصلاح دی نه کا په علم دی راټولونه وکي
علم دې د خپل شهرت ذریعه وګرځاو علم دې د دنیا ذریعه وګرځاو ستا د وجنه په یو کور کې عالم پیدا نشه ستا د وجنه په کور کې حافظ پیدا نشو ستا د وجنه چې عقیده صحیح نشوه ستا د وجنه خلق د درګاونو نه منع نشو ستا د وجنه خلق د جادوګرو نه منع نشو تا خو خوراکو کو امامتی دی وکا ملاتوب دی وکو د خپل ګیډه د پاره نه چې فعال عالمانی محترمو د دې عملنامه په مرګ نه بنديږي نو اے نوجوانانو رونو کشرانو علم د پاره اراده وکي خاص کر دا کم بچی چې اتم نه هم لسم کی دی ښا اراده وکي چې علم بکوي ان شاء الله لسم پاس کو که لسم پاس نشو په قبر کې د لسم پاس تپوس نکیږي محترمو د ایمان تپوس بکیږي ښا د ایمان تپوس بکیږي کتا دی خو بی سی لیلبیو نکا تا انجینیرنگ او میډیکلو نکا خو تا ایمان زدکو اے محترمو تانوی رحمت اللہ علیہ پلار مدرسہ کے داخل کو د تانوی سے بل رورو اکبر علی اغه په کالج کې داخل کړو د تانوی سے یو ترور اغه رور ته ویا چې دا یو دی چڼې کو د دبا سباس زندگی او دی خو اکبر علی بلوی افسر جوړ شي او په مزو کیا د تانوی سے پلار وتوی خوري دا یادو ساتا د اکبر علی نه لوی لوی افسران با د اشرف علی پیزار سی د کول د خپل سعادت غنی خبره مو سمجھ ترانه لا تا بچی عالم کو کنا کہ سبا دے بچی مسجد کے لگیا دے دا اللہ کتاب بیانی تفسیر بیانی او تو ورطا ناس دے خلقم و تحیران دے دی آیت کے اللہ داوئی پا دی رکوع کے اللہ داوئی پا دی صورت کے اللہ داوئی او تا بچی تا ناس دے اے محترمام دا علماء عمل نامہ پا مرگ نبندیگی نو تا خپل بچی مدرسے تا ورکا ستا بچی حافظ شو ستا بچی عالم شو ستا بچی د شپې تهجد کوي قرآن یادوي حفظ یادوي علم یادوي ته د طالب پلار شوي ته د عالم پلار شوي ته د عالم مور شوي ته د حافظ قرآن او د طالب جان مور شوي اے والدینو د طلباو علماو د علماو د طلباو د مور پلار عمل نامه دام په مرګ باندې نه بنديږي سبحان الله د چا بچی چې عالمان حافظان قاریان دي کنه دا ډیر خوش قسمت دي پتا څو کې د چا بچی عالمان دي لګلا سوچت کې ماشاءالله ماشاءالله دا نورم اعظمو کې ایک د عالمانو پلاران نشه جوړې دي نو نیکه جوړې دي شي نیکه ښا نو دو شو محترمو یو د چا عمل نامه نه بنديږي جواب راکوي محترمو تاسو تموي د ابن جوزی په خبره بدا بدا مر تقریر اول می اخر بمی تاسو ټولې مسلې اوریدلی د چا عمل نامه نه بنديږي نمبر 1 وای شاواز د علماء کرامو د چا د علماء کرامو د دې عمل نامه په مرګ نه بنديږي او بل د چا چې دا عالم په ورکوټوالي کې د تربیت کړي دی بچی دی په خپل لاس مدرسې ته لېږلې سخت برداشت کړي الله اکبر کبیره اے محترمو د هغه والدینو حال وګورئ چې بچی په مدرسه کې مسافر دی او دا بچی روان شو د کوره دغه وخت کې دا مور د جړانه ډکی داړي را ډکی زموږ مدرسې ته چا یو ماشوم راوستو یو زوی او محترم نیازبین ورکوټه ماشوم هغه پلار را ته کیسه وکړه خو یو شپږ میاشتې پس وی چې ما دا بچی ړومبې راولېږلو که نه وی قسم په خدای 3 میاشتې او ما دیوال ته مخ که ما به په دونه وجړله ځکه ورکوټې بچی اے محترمو دا بچی کور ته تلی د کور را روانیږي دا مور د دې بچی په مخ کې سن ځان ټینګ کی اسنه چې دا بچی می دا اوخ کی ویني او بیا دې سبق ته ناستی بیا مسافرې کې ډوډۍ ته ناستی او دل د مور دا اوخ کې مخه مخه تکیږي د بخپله اوخ کې را بهیږي بیا وی مورې ورکوټې د طالب کما اوس د ماښام ډوډۍ د اوخ کو سره خورم نو زه بچی ته خفقان نه ورکوما نو اے محترمو دا بچی روان دی مور ورپسې ورکې تماشې کوي
چې ته لیدلی مو دي که نه مور ورپسې بار راوتي که نه چې دا بچی د سترګو نه غایب شي نو مور یې لړه شي په کمره کې په ډرک ډرک وجاړي ښه اب بچی ته دعاګانې کوي دا بچی الله دې مل شه ربه تا ته مې حواله کړې ربه تا ته مې سپارلې دا د هغه میندو جړاګانې محترمو دا چې ما او تا نن وینو که نه چې د امت قیادت کوي دا د دې د میندو هغه جړاګانې دي دا تاسو چې نن ګلان وینې دا د دې د میندو هغه جړاګانې دي او بیا د مور دغه جړا یوازې نه ده بچی خو را رسخت شو ماښام رونه خویندې الله اکبر ډوډۍ ته راجمع شو ټول بچی ناست نور بچی او بچیانې خپل رشتہ دار ناسته طالب جان بیٹا پکې نشتا څوک پکې نشتا یو د ګلاب ګل پکې نشتا دغه مور اوس ډوډۍ د اوښکو سره خوري هلته اذان ته وایي چې مونږه ماښام ټول په کور کې راټولو او بچی اترا کې نوې مونږ دی وکړه ارمانونه د دې د ماښام ډوډۍ د اوښکو سره نو بیا سار چې چېته کېناسته ټول چیس کی د ګلاب ګل بچنګي پکې نشتا هغه تللی دی که نه هغه تا الله ته ورکړی دی دی به که خیری عالم راځي دا به ستا دنیا کې هم سبب د عزتي دا به آخرت کې هم سبب د عزتي نو مورې روزانه دغه درې ټیمه اوښکې را بیی دا یو میاشت نه دوه میاشتې نه یو کال نه دا 8 کاله او 10 کاله دا علما داسې وجود ته نه دي راغلي دی پسې د دې د میندو دا 8 کالو د 10 کالو جړاګانې دي ګورې کنی دا بچی دنیا ته هم لیږلی شو ملیشیا ته هم لیږلی شو سعودي ته هم لیږلی شو یورپ ته هم لیږلی شو خو دې ته الله توفیق ورکړه دا به د دنیا او د آخرت عزتي اے محترمو د عالمانو عملنامه په مرګ نه بندیږي د دې د والدینو عملنامه په مرګ باندې نه بندیږي د دې طلباو عملنامه په مرګ باندې نه بندیږي اے محترمو داسې مرکز الته عالم هم راځي طالب هم راځي دی تدریس کوي هغه زده کړه کوي د تعلیم تعلم سلسله دې دپاره چا قرباني وکړه چې زه لږ ځای وقف کومه دا چا چې زه دی وړو دپاره وقف که د هغه عملنامه به هم په مرګ باندې نه بندیږي نو اے محترمو ډېر خلک به وایي چې زما خو د ځای وس نه کیږي اے محترم مسلمانانو دی مدرسې ته د بهر نه نور اساتذه راځي د دغه اساتذو ضرورتونه دي کله موټر سایکل باندې راځي هغه په اوبو نه راځي دلته دی بچو ته پکې لګېدلې په ګرمۍ کې د بجلی انتظام ورته شوی دی د اوبو انتظام ورته شوی دی اے محترم مسلمانانو هغې پسې بیل راځي ماشومانو ته د کتابونو ضرورت د لایرونو ضرورت د قلم کاغذ ضرورت چې څوک دی سره په دې کې څه قسمه کوآپریشن کوي د خپل وس مطابق د دغه عوام الناسو عملنامه هم په مرګ نه بندیږي دا ټول د علم په نشر کې لګېدلي دي نو کم کم مسلمانان چې دا غواړي چې زمونږ عملنامه دې نه بندیږي نو نن نفس چې دا کلک عزم وکړي چې زه به د میاشتې په اعتبار سره یا سالانه د خپل انکم نه لږه ډېره حصه مدرسه کې جمع کومه دا به کم کم مسلمانانی اے محترم مسلمانانو ځکه الله تبارک و تعالی خپل عظیم الشان کتاب کې فرمایي چې ته ځان په الله باندې سپاره وتوکل علی الحی الذی لا یموت هغه ذات باندې مرګ نه راځي توکل په هغه کوه توکل دا عبادت قلبی دی مدارج السالکین کې علامہ ابن قیم رحمت الله علیه بیا د توکل د شکر د صبر بهترین دلنشین تشریح کوي وسبح بحمده او د الله تسبیح وایا د الله حمد وایا سبحان الله وایا نو الحمدلله وایا دا ګورې د نیکو تلې ډکوي د ځمکې د اسمان مینس کې خلا ډکوي او نبی علیہ السلام فرمائی سوک چے روزانہ سل کرتا سبحان اللہ و بحمدہی وہی کنا اللہ بددی گناہونا معاف کی اگر کہ دا سمندر دا زگ برابر عمرولی نہیں ہو چے سوئی سبحان اللہ و بحمدہی سل کرتا
بیا ورپسې جمله کې الله فرمایي وکفا به بذنوب عباده خبیرا. ګورې ستا رب چې دی د خپلو بندګانو د ګناهونو نم خبر دی، ځکه هغه داسې ذات دی د هغه نه څه پټ نشته. که ته ګناه کې نو د مور نه پټه کې، د پلار نه ګناه پټه کې، د رور نه ګناه پټه کې، د هر چا نه ګناه پټه کې، خو د الله په مخامخ کې څونه جسارت کې هغه الله رب العزت چې هغه علیم بذات الصدور دی. الله دې جامع ته نورم ترقی ورکی او الله دې تاسو دا مجاهده، تاسو د عوام الناس مجاهده قربانی ګوري ډیره زیاته ده. دا مونږ چې لګیایو نو تاسو په دې شوق او ذوق سره چې تاسو ناسې نو مونږ د دې په وجه سره لګیایو. که تاسو ستړي وي ډډې موالې وي بیا مونږ هم خبره نشوه کولی. الله یې دا نننۍ اجتماع په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کی او چا دا اجتماع جوړه کړې په دې کې حل زری کړي، الله دې هغې ته قبولیت نصیب کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.